شرپسندو منشیات فروشو باره کې زما کلم کله او واضح دا میسج دی بلکې دا زموږ افسران بالا طرفه چې په دې کې خو بالکل زما طرفه هېڅ قسم ته کمپرومایز چې کوم دی دا چا سره نشته. ما چې کوم ځای کې نوکري کړې ده زما پریارټي چې کوم ده نو هغه منشیات دی. ځکه چې اکثر زه دا خبره کوم مې بي چې خلکو ته زما دا خبره خو نه لګي. زه د 302 منظم نه یا د بل کرایم نه چې کوم دی زیات زور دی چې کوم دی په منشیاتو ورکوم. ځکه چې اکثر خلک وایي چې دا غلا زیاته شوه یا مفرورات زیات ګرځي یا مثال خبره ده ما پیو. دا حقیقت دی چې هغه هم زما په ډیوټۍ کې شاملېږي او هغه زما ډیوټي د پاره دا نه چې کینه هغه به زه اګنور کوم. خو ما له د ټولو نه اول ضروري خبره دا ده چې زما بچی زما سټوډنټ زما چې کوم دی د معاشرې بچی چې کوم دی هغه هسې بې سطبه کېږي. نو ما ته د هغه قاتل نه چې هغه به یا په ځمکه سړی وجلي وي یا به په څه بله مسله وجلي وي زما هغه سره به زه وروسته ګورم. لومړی پریارټي زما دا ده چې زما کوم بچی سټوډنټ کالج ته روان دی او دا چې کوم دی سکول ته روان دی یا چې کوم دی جومات ته روان دی یا مدرسې ته روان دی هغه چې کوم دی نو نالۍ ته روان دی او هغه چې کوم دی نو ګندګۍ ته روان دی او سبا په نالۍ کې ناست دی او چرس او پوډر او آیس. نو ما ته چې کوم دی زیات زه سټرس چې کله کوم او کله چې زه زیات زور ورکوم نو زه په دې خبره په میټینګ کې هم ورکوم خپلو ماتحتانو ته هم وایم چې بوی د ټولو زما اهم څیز چې کوم دی هغه منشیات دی او دا درته د زړه اواز در کوم او د زړه خبره مې ده چې ما ته کله ایس ایچ او یا څوک تلیفون وکړي چې بوی تماچا ټوپک ونیو یا یو مفرور ونیو نو زما درته دونه تسلي او دونه خوشحالي نه میلاویږي څومره چې ما ته پته ولګي چې یو منشیات فروش ونیو او یو چې کوم دی نو هغه آیس والا یا بل هر یو چې کوم دی هغه ونیو نو په هغې زما زړه ته یو تسلي میلو شي. ځکه دلته یو خبره کوم چې زما خپل بچي چې کوم دی د هغې لپاره زه نسوار سګرټ نشم برداشت کولی. نو د چا دې بچي زما بچي زه اکثر دا خبره کوم زه د هغې لپاره آیس او چرس نشم برداشت کولی. کوم ایس او پي مونږ ته ایشو شوې ده د ګورنمنټ د طرف نه نو مونږ کوشش کوو چې په هغې باندې خپل هم عمل درآمد وکړو. یعنې هغه خپل سوشل ډسټنس وغیره کوم آفیسز کې دي یا خلکو سره دي د هغې د مونږ کوشش وکړو او خلکو کې هم دا اویرنس پیدا کوو او د مساجدو په ذریعه د امامانو په ذریعه د خطبات په ذریعه باندې چې هغوی د سوشل ډسټنس وغیره په دې باندې چې کوم دی عمل درآمد وکړي. او بیا دې نه علاوه هم چې کوم دی کې لکه خدا نخواسته دا کوم بیتونه شوي دي لکه مني شي کودګي وغیره نو په دې کې هم بیا موږ په جنازګاګانو کې چې کوم دی نو کوشش کوو چې د دې هغه سوشل ډسټنس چې کوم دی نو هغه یقیني شي. نو دا خبره خو بالکل یو حقیقت دی چې پولیس کله په یو جرم باندې یا په امن و امان باندې په دې باندې کله هم کنټرول نشي حاصلولی تر څو پورې چې دوی سره د عوامو چې کوم دی د دوی ورسره تعاون نه وي. ځکه چې دا معاشره چې کومه ده دا په عوام چې کوم دی نو په دې کې دل نه وي. مونږ خو لکه زه د نوښار سره تعلق ساتم زه چې دلته کې د دې معاشرې په بیمارو باندې یا کوم چې کوم جرایمز دي یا کوم د امن و امان سره چې کوم ریلیټډ خبرې دي چې په هغې باندې زه پوهېږم په هغې باندې به وخت لګي. د دې په وجه باندې د عوام چې کوم دی نو دوی تعاون ضروري دی. ځکه چې د دوی کوم هغه مسایل دي چې هغه ما ته زر تر زره زما په نوټس کې راشي او د ما چې څومره د وسې کېدي شي چې هغه حل کړم. نه که داسې ما سره تعاون د عوامو نه وي نو مې وي چې زما ټرانسپورټ شي خو ډېرې مسلې داسې پاتې شي چې په هغې باندې زه پوه نه شم یا زما په نوټس کې را نه شي. نو زه بالکل زمونږ بل تاسو دا پولیسینګ چې اوس کوم دی نو کمیونټي پولیسینګ نو په هغې کې دا خبره دا افسران په دې نتیجه رسېدلي دي چې بای زمونږ پولیس چې کوم دی دا کله هم چې کوم دی په یو جرم باندې یا په یو نامان باندې کله هم چې کوم دی دې کنټرول نشي حاصلولی تر څو پورې چې دوی سره د عوامو تعاون نه وي. او هغه تاسو کتم چې په هوایي فایرنګ باندې د هر کوڅې مخې ته چې کوم دی سپایي موږ نشو کېنولی او نه دا پاسبل کېدی شي. هم د دې علما په ذریعه ستاسو میډیا په ذریعه باندې موږ دې خلکو ته دا میسج وکړو تاسو وکته چې د الله فضل و کرم سره زه خو دا نشم ویلی 100% چې کېږي بیخي او فایرنګ نه شي وي خو دا یقین سره ویلی شم چې کم از کم کمې خو پکې راغلي وي یا به کم شي وي یا به څه ناڅه چې کوم دی نو څه کمې پکې راغلي دا ټول چې کوم دی نو دا د عوامو د تعاون په وجه باندې نه د ټوپک یا تماچې په وجه. د دې باره کې زه اکثر دا خبره کوم او تاسو ته د دې میډیا په ذریعه باندې چې کوم دی خلکو ته دا میسج کنوی کوم. اکثر زموږ خلک چې کوم دی نو دوی دا کوم انفارمیشن چې کوم دی نو دا دوی اکثر چې کوم دی نو یا خو کانسټیبل ته زموږ وکړي یا زموږ چوکۍ انچارج ته وکړي. نو د دې هغه سایډ افیکټ دا دی چې زما دغه جوان چې کوم دی یا زما دغه چوکۍ انچارج چې کوم دی دی خو هم تکه د شرکو په چوکۍ کې ناست دي دغه دی کې چې کوم دی نو دی حجامت هم کوي دغه دی کې چې کوم دی نو دی سبزي ملي. نو مې وي چې د خپلې نه دا خبره وکړي چې یاره ما ته خو دا خبره نصرالله کړې وه
زه اکثر دا میسج خلکو ته ورکوم چې بجای د دې چې تا هغه ته میسج کوې نو که ته وایې چې زما میسج دې سکیور وي دا پته ونه لګي د هغه په نسبت باندې چې کوم دی ما ته کوه ځکه چې زه خو نه دغه ځای جامد ته ځم نه سبزۍ ته ځم نه چې خلکو سره زما دومره نږدې هغه دغه شته چې زما د خولې نه به وخېږي که زما د چوکۍ انچارج انتهایي ښه سړی وي خو مې وي چې نهیخانه کې ناستې د خولې نه خبره وکړي مې وي چې سبزۍ والا سره ناستې د هغه د خولې نه وکړي مې وي چې څوک سره مې وشي او که زه ډېر هم بېکاره یم زما د مثال خبره په خپل دغه مې کنټرول نه خو زما هغه خلکو سره تعلق دومره دی داسې لرې دی چې زما نه دا چانسز کم دي د هغې بعد چې کم دی لکه زما نه یې دا وه ډي پي او صاحب دی زمونږ د هغه نمبر چې کوم دی ځای په ځای لیکلي شوي دي هغه ته که میسج ورکړي شي نو هغه زما نه هم زیات سیکور دی ځکه چې زمونږ ډي پي او صاحب چې کوم دی هغه خو نه په دې بازار کې یقینا چې هغه سټیپ هم ډېره نه کوي چې خاص خبره نه او یا به تېرېږي او یا به داسې دي یا به داسې نو بجای د دې چې دې د چوکۍ انچارج ته یا زما جوان ته چې کوم دی انفارمیشن ورکوي هغه دی چې کوم دی بالا افسر ته ورکوي نو د دا چانسز چې کوم دی دا به ډېر کم روزانه دا ډېره یو اهم خبره وکړم زه چې په دې دفتر کې ناست یم نو دا د خلکو د خدمت لپاره ناست یم نه چې د خلکو د زحمت لپاره لکه تاسو ما سره مخکې ولیدو دا نه چې دا زه په میډیا باندې ویم او داسې خپل ځان زه شوکو شومنټ لپاره تاسو وکتل چې ما سره سنیټر صاحب ناست و خپل کار پسې راغلی خو ما یو عام سړی یم چې تلو راتلو دروازه مې کولو پرېښې وه سنیټر صاحب ته خدای پاک عزت ورکړی دی هغه به زه هم کوم بل به هم کوي خو هغه هم چې کوم دی خپل کار ته راغلی یو غریب چې کوم دی نه چې اوس سنیټر صاحب ما سره ناست و او د هغه په وجه باندې چې کوم دی نو زه خلک چې کوم دی غریب زنانه یا غریب خلک چې کوم دی هغه د دفتر مخې ته چې کوم دی ولاړ وي او انتظار کوي نه دا دفتر د خلکو دفتر دی دروازه به کلو وي تاسو پریکټیکلي ولیدو او چې دې کې که خان وي که نواب وي هغه چې کوم دی په یو تله به دلته تللی کېږي او زما دفتر چې کوم دی زما دا زړه غواړي بجای د دې چې یو خان یو نواب یو عهدې والا سړي ته چې کوم دی نو زه دروازه کولو کړم هغه به ما ته پای کې کېدای شي چې ما ته په ځان بدې ښکاره شي خو د یو غریب دپاره که زه د ګیټه پورې ورشم او هلته مې زه په خپل لاس راولم خپل دفتر کې کښېنم نو په هغې به ته خوشي محسوسېږي دا دفتر دا د خلکو دفتر دی او دې کې چې کوم دی د خلکو مسلې به مونږ اورو او بلا او دا زه کلم کله وایم که زما د دفتر مخې له څوک هم ودرېده چا هم منې کړو بلکل ما ته میسج کوي زما نمبر دی ټولو سره دی ما سوای د هغه ټایم نه چې کله ما سره فیمیل کلاینټ یا کمپلیننټ ناست دي نو هغه د پښتو معاشره کې بیا دا زموږ روایات دي چې میل او فیمیل موږ یو ځای نشو کېنولی نو هغه موږ ځان ته وړو اوس هم تاسو وکتل دې لپاره نه چې ریټایرمنټ فیمیل هغه تاسو هم نشوئ پاسولی زه بار وروتم بجای دی چې فیمیل زما انتظار کولو ما کې څه کمی راغو یا څه خبره داسې وشوه چې زه بار لاړم هغې مسله مې واورېده او د خدای پاک فضل و کرم سره چې کوم دی نو ریډر راغو ستاسو مخکې هغه مسله هم حل شوه چې دا زنانه دا تورسره زما دفتر مخې ته 10 منټه 15 منټه یا نیمه ګنټه کېناسته نو دا زموږ د پښتو معاشره کې هم د اجازت نه راکوي چې پردی تورسره چا دفتر مخې ته ناست وي او اسلام موږ ته د اجازت نه راکوي